بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان یم او تاسو ګورئ تحقیق نیوز ده. راغلی وم داسې د خپلو پټو ته او چونکې بېګا باران شوی و نو دا چکۍ څه ګزارې شوي وې او دا مې جوړولې، یوه بګله پاتې ده، مې دغه به جوړه کړم. چې داسې رالم نو د هلک دغه د کولبه روانه کړې ده، دا د تماکو دا فصل چې دی نو دې کې هغه سیر کوي. ذهن له مې یو خبر راغله، یو سرکار چې دی نو هغه عوام ته هغه ریلیف نه ورکوي. زمونږ د سرکاري سکولونو حالات داسې دي چې هغې ته چې دی نو ماشوم لیږل چې دي نو د هغه مستقبل خرابول دي. چې ته د خپل MPAs MNAs او ستا چې څومره رهنماګان دي د لیر تحصیل په سطح، دوی باندې به دا حکم ور واچوي چې بهی تاسو به خپل ماشوم چې دی نو دا به تاسو سرکاري ته لیږئ. داسې د خیبر پښتونخوا حکومت دا اعلان وکړي چې څومره د بیروکریسي ده، چې څومره AC دی DC دی او څومره سرکاري افسران دي، د دوی بچي به ټول سرکاري سکولونو ته ځي. داسې د صوبایي حکومت په دې توګه باندې هم یو سختي راوالي چې څومره استادان دي او د هغوی بچي پرایویټ سکولونو ته ځي نو چې دا سختي وکړي چې بهی چې کم سرکاري سړی دی د سرکار نه تنخواه اخلي، د ماشوم به سرکاري سکول ته ځي. نو دغه یو خبره ده، کېدای شي د ما د خبرې سره تاسو انشاءالله د ما د خبرو سره به تاسو ټول متفق یې او زما دا غوښتنه د صوبایي حکومت نه چې د تعلیمي میدان کې دا نور مذاق تاسو پرېږدئ. تاسو که چېرې واقعي دا غواړئ چې یاره موږ په تعلیم په میدان کې اصلاحات وکړو، موږ دا ووایو چې د تعلیمي نظام موږ ټیک کړو یا دا ټیک شو، نو تاسو به ټول چې څومره ستاسو اشراف یا دا څومره چې ستاسو MNAs دي، MPAs دي، وزیران دي او څومره ستاسو سیاسي رهنما دي او څومره چې دی نو په خیبر پښتونخوا کې چې څومره سیاسي دغه سرکاري افسران دي، که وړوکی افسر دی او که غټ افسر دی چې سرکاري تنخواه اخلي، د ده ماشوم به سرکاري سکول ته ځي. د دې نه علاوه چې څومره سرکاري افسران دي، MNAs دي، MPAs دي، چې دا څومره مې یاد کړ، دا ټول به خپل علاج د سرکاري هسپټل نه کوي. نو بیا به موږ ته به دا پته ولګي چې بهی د دې هسپټل څه پوزیشن دی. په هغه ځای کې به ولاړي چې په کوم ځای کې یو عام سړی غریب ولاړي. نو که چېرې زما دا خبرې غلطي، زموږ په ملک کې د حالات ولې خراب دي؟ حالات د دې وجې خراب دي چې MNAs دي، MPAs دي، هغوی لاړ شي وروره پرایویټ هسپټل ته لاړ شي، هلته کې ورته ښه ټیک ټاک پروټوکول میلاو شي، هلته کې د هغې علاج وشي. نو زما دا خبرې که ستاسو خوښې شوي وي او زما دغه مطالبه ده د صوبایي ګورمنټ نه چې که چېرې ته وایې چې زما تعلیمي میدان صحیح دی، زما د تعلیمي میدان صحیح کول غواړم، نو بیا به ته دا یو بل پاس کوي چې څومره سرکاري افسران دي او څومره وزیران دي او څومره MNAs دي، MPAs دي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږي او د هغوی څومره سیاسي رهنما دي خو چې د سرکار نوکري کوي، د هغه بچی به سرکاري سکول ته ځي. نو د دې سره به سرکاري سکولونه چې دي دا به ټیک وي. او که نه تاسو دا وایئ نو بیا خو مسله دا ده چې تاسو نه غواړئ چې سرکاري سکول دې ټیک شي. نن سبا که تاسو وګورئ صرف په تحصیلي کاټلن کې تاسو به ډېر سرکاري سکولونه میلاو شي چې په هغې کې ډېر غټې مسایل دي. سرکار ته زموږ دا خواست دی چې یو په سرکاري سکولونو باندې نظر وساتئ او دا خبرې تاسو خوښې وي زما دا پروګرام تاسو مخکې شیر کړئ او د دې سره سره زه ظهور خان اجازت غواړم. د لوی الله په امان.